بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو ظلمونه زمونږ په دغه چاپیرچل کې ورځ تر ورځه زیاتیږي چې د چا څومره زور دی هغه سره هماغه مراد سرکار دی. بعضې خلکو ته الله پاک په قهر شي او بعضې چې څوک ذلیله کوي نو د هغه نه یو داسې کار واخلي چې په هغې باندې سم وشرموي. همدغه شانتې د سریخ په علاقه کې د یو سکول پرنسپل د یو نجي سکول پرنسپل دی او چې الله پاک ورته په قهر شو نو یو غریب ماشوم هغه یې راوستلی دي او هغه یې په داسې یو انداز کې دربولی دي، په داسې انداز کې وهلی دي چې په هغه باندې چاپې ودرولی دي. یقینا دا یو انسانیت سوز پیښه ده چې انسانیت یې پرې لړزولی دی او خلک یې پرې ډېر زیات خفه کړي دي. د ماشوم ګناه څه ښودلی کېږي د هغه د هغه پلار مطابق چې هغه په خپله وینا کې وایي په جړونکي انداز کې چې زما خو نور هېڅوک نشته، دغه کچه کوټه ده، انصاف خو راتاسې هم نه میلاویږي، خلکه زورور دي، پولیس ورته غږ نشي کولی، وي دغه ماشوم ام چې کوم دی نو هغه راشکولی دی. ګیله یې موږ ته ورسوله، ګیله موږ په سر سترګو باندې ومنله، خو د هغې باوجود دغه زما یو یوازنی زوی کور ته بوځي، هلته کې تړي او هلته کې ښه په بېدردۍ سره په چوکو په ډانګو باندې وخي او بیا پې تمانچې په سر باندې ږدي او ډېر زیاتې چې کوم دی نو هغه وهلي دي. د هغه د هغه تصویر نه پته لګي، خو زه په دی کې هغه تصویر ښودی نه شم، صرف دا مخ او دا به وښیم چې په دې ځای باندې یو انسان وایي او په دې ځای باندې یو انسان وایي نو دا کم ظالم دی، داسې مرګ دی ورپورې ومې راشکولو ستا د وینا مطابق. کله چې خبره ډېره ډنډوره شوله، سوشل میډیا اوچته کړله، شب قدر صحافیان اوچته کړله، مختلف پلایي تنظیمونو په دې باندې کار وکړو، خفګان یې پرې څرګند کړه، نو دغې خلکو یو بهانه جوړه کړله چې یاره دي جینۍ ته لاس اچولو، په هغې باندې موږ دا وښلی، په ام باندې موږ نه دی وښلی. جینۍ اوس څوک ده؟ په کار ده چې هغه اوس مخې ته روباسي. په کوم جینۍ چې دې الزام لګولی دی چې هغه هم دنیا ته وښیي چې یو دغه جینۍ ته دې ماشوم لاس ورچولی، په دې باندې موږ وښلې ده. نو دغه تصویر زموږ هم مخې ته تېرېږي او د دغه ځای نه موږ ته کال زوم راځي چې په دې باندې تاسو پروګرام وکړئ، خبرې پرې وکړئ. ګرانو کتونکو خو زه دغه ځای ته هم لاړ شم نو دغه پلار به هم دغه خبرې وي، مورکۍ به هم دغه فریاد کوي، زه به هم دغلته دغه خبرې کوم. دغه ماشوم چې کوم دی هغه هم درته په ګوته کړم، هغه به هم دغه خبره کوي چې ما نه ام شکولې دی او نه مې څه توره ګناه وه نه مې سپینه ګناه وه، په څه باندې وښلی یم. خو به هر حال د ام الزام یې لګولي چې هغه پلار وایي چې ما ته د ام ګیله وکړله او چې زه دغه مخالفو له لاړ شم چې چا ظلم کړی دی نو هغه به هم دغه خبره کوي چې جینۍ ته یې لاس اچولی دی. او جینۍ ته چې لاس اچولی دی دې به ګواښان وي، ضعیف خلکه به وي، هغه جینۍ به وي، هغه به باقاعده خو چرې داسې وي نه هغه موږ سره رابطه کولی شي چې موږ یې وښایو چې واقعي جینۍ ته یې لاس اچولو او په دغې باندې بیا موږ ودربه وموښه نو ټیک ده، اتفاق در سره زه کوم. د چا هم دا حق نه جوړېږي چې هغه پردی لور خور ته په غلطه سترګه باندې وګوري، هغې ته لاس واچي. دا تاسو به وینئ دا خوشاټاري د سکولونو مخې ته د کالجونو مخې ته دې جینکو ته ولاړ وي، سترګې روزې ورته وښي، تنګۍ یې ډېرو میاندو ډېرو پلارانو خپلې بچو باندې سکولونه دغه خوشاټارو په وجه باندې پرېښودل. نو دغه شانتې خوشاټاري زه یم چې ښه مرګ لی وښي، ښې دربې چې مور پلار وله دغه تربیت ورکړی دی، کور کې خور مور نه لري چې دغه شانتې ظلم کوي. نو خو داسې وي نو بیا په کار ده چې واضح یې کړي او که نه په عام باندې ته داسې مرګ له وښي نو دا ته انتخابي ظلم کې ظلم دې کړی دی، جبر دې کړی دی، زیاتې دې کړی دی. د دغې موږ پر زور مذمت کوو، یو موږ د شب قدر پولیس ته دا وایو. یقینا چې دلته کې قانون د جولاګي د جال دی، غټ جولا تیوزې وړوکې پکې ګیرېږي، د دې نه انکار نشته. انصاف هغه یا په پیسه دی او یا په سپارش دی. او خو یو پولیس والا په دې پښتونخوا کې ما ته وایي چې زه په میرټ انصاف کوم نو ما راځه دا ګز او دا میدان چې وړپړ وکړو کینو، او خو ته په میرټ هم کینو تا ټرانسفر کوي، تا دغه ځای نه لرې کوي. د دغه سیاسي خلکو زور دومره زیات دی چې هغه تا بیا پرېږدي نه، نو تا هم دغه نوکري اسره کړې ده او دغه ځای دې اسره کړی چې دې ځای نه مې ټرانسفر کوي نو نه به کوم. هلکه 2 ورځې نوکري وکړه خو د نرتوب یې وکړه. دلته نه په چترال او په چترال کې نه په ګلګي ته چې څومره ورپسې لرې کېږي نه هغه هم لرې تنخوا هم زیاتېږي کمیږي نه. راځئ ټول افسران او ټول بیروکریټ او ټول سرکاري خلک دا یو عهد وکړي چې ما دا سیاسي خلک کوم ځای ته ټرانسفر کوي لاس اخلاص او توره تېره چې ما دې ټرانسفر کړي، خو په میرټ کار وکړي، خپل حق ادا کړي.
او د پردو جیبونو ته مه ګوره چې د جیب تم کاتي چې دی نه به کله څه روباسي او ماله به راکوي. دا صورت حال روان دی. خو چېرې په انصاف مبني یا په انصاف اډانه فیصلې شروع شوې مجال شته خو څوک جرم وکړي. زورور یو الله دی، دغه انسانان دغه هېڅ هم بیا نشي کولی. خو دلته مسله څه ده چې د چا زور دی د هغه سرکار دی. نو دې ماشوم سره یو ډېر انتخابي ظلم شوی دی، ډېر په بې دردۍ سره وخلی شوی دی. په ده باندې چې کوم چاپونه ولاړ دي د دې په سختو ټکو کې مذمت کوم او پولیسو نه دغه غوښتنه کوم چې دغه د پوري ګرفتار شي او قرار واقعي سزا دې میلو شي. زموږ په دې چم ګاونډ کې او په دې چاپېرچل کې دغه قسمه ظلمونه روان دي. خو زه دغه خلکو ته وایم چې زورور الله د انسان بس یو زورورتیا به سي. انسان ډېر معمولی څیز دی، ځان له آخرت ټیک کې، آخرت دپاره بهادري وکړې، زکات خیرات ورکړې، خلکو سره ښېګړې وکړې، مددونه وکړې، ښه والي وکړې، د خلکو کورونه را جوړ کړې، روغ وکړې. دا زورورتیا نه ده، دا ستا نه، دا ضد، دا کینه، دا بغض، دا فضول ده. د الله څپېړه ډېره بل شانتې ده. د الله څپېړو والې نو بیا به غورې سر او تندې نه لګي، بیا به سروالې بروالی ګرځي. نو دغې نه اجتناب وکړې. دا واقعه ډېر ظلم شوي دی او دې پوري تحقیقات وشي او پولیس دې زر تر زره په دې کې ګرفتاري وکړي. بصورت دیگر په شکلاوت قومي جرګه هغه به د دې په ضد باندې یو لوی احتجاج کوي. ډېره مننه.